رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې خپل ګناهونه را یاد کړل او بیا یې توبه وایسته الله جل جلاله به توبه قبول کړي. رواه بخاري او مسلم. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو، هر څوک دې په خپل ګریوان کې وګوري، خپله ګناه دې الله جل جلاله ته یاد کړي او په دغه ګناه دې د الله جل جلاله څخه توبه وغواړي، ځکه الله غفور رحیم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو ګناهګار د ګناه څخه توبه وباسي دا داسې ده لکه داسې ګناه نه یې کړې. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغه چا لپاره خوشحالي ده چې خپله ژبه یې په واک کې کړه او په خپلو ګناهو یې وژړل. څوک چې پر خپلو ګناهو وژاړي او الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله جل جلاله یې توبه ورقبلوي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، هر یو دې په خپل ګریوان کې وګوري د هر چا څخه ګناه سوې ده، نو راسي و الله جل جلاله ته توبه وباسو، ځکه الله جل جلاله په توبه باندې ډېر خوشحاله کیږي.